سلامونه مې ومنئ. علي حیدر سلطان خیل یم. دغه شنه ونه چې تاسو وینئ ملګرو، دا د چیړ ونه ده، یعنې د نختر ونه ده. دا د نن نه 3-4 کاله مخکې به زه دغه ځای ته تلمه. دا زموږ د کلي نه سایډ ته یو ځنګل دی چې بنجر دی، په دغه کې نور بوټي نه کېږي، څه فصل وغیره نور بوټي پکې نه کېږي. نو ما به د جبل په ذریعه باندې په دغه بنجرو کې په منځ کې سوری کاوه او د نختر یا د دیار بوټی به مې پکې لګاوه. ماشاءالله نن ځل ته لاړم، هغه بوټي ډېر لوی شوي دي، ډېر خوندور شوي دي، ډېره مزه کوي. یعنې زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر خوند مې ترې واخیسته، ولې چې ډېر ښایسته ښکاري. خو په یو خبره باندې ډېر زیات زه خفه شوم چې کومه لارو ته نږدې او په داسې ځایونو کې چې د انسان رساتو ته کېده، هغه بوټي انسانانو ایستل دي او غورځولي دي او یا یې د ځان سره وړ دي. دا ماشومه چې ښکاري د دې کمر لاندې په دې ځای کې داسې بوټي ما لګولي چې د دې کمر نه پورته اغوښتي وو، خو نن هغه نه و، په هغې باندې خفه شوم. خو خوشحاله په دې شوم چې ډېر څه بوټي داسې دي چې هغه شوي دي او ډېر ښه په ترقۍ باندې روان دي. انشاءالله یو څو کاله کې به دغه ځای داسې شي چې دې ته به د سیل دپاره زموږ د علاقو خلک راځي او د دې نه به خوندونه اخلي. دا بنجر علاقه وه، په دې کې نور هېڅ نه کېده، ځنګلي علاقه وه او په دې کې ماران او لنډۍ، دغه شان لټکي او نور زهریلا بلاګانې اوسېدې. ولې ما په دې کې دغه بوټي ولګول او دغه ځای مې خوندور کړ. د دې ښایست یو په دوه شو. نو اوس دې کې چې سړی ګرځي او سیل پکې کوي نو ډېر زیات خوند کوي. د دې لپاره به انشاءالله بیا ډېر ملګري راځي څو کلونه پس. نو زما دا ویډیو لایک کړئ، دا پیج مې فالو کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.